السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستان دا وخت زه په جده کې یم او اقبال له زما خواله راغلی دی. اقبال له ټیکسي ډرایور دی. اقبال له مونږ دلته هوټل کې بیګا د اقبال له زه راوړی وم دلته، نو بیا داسې کار وشو چې زه واپس رالم هوټل ته، نو ما له ریسپشن وال نمبر راکړو چې څوک پاکستاني راغلي دي ورسره رابطه وکړو. چې ما ورسره رابطه وکړه، اقبال له وایي چې ما تاسو بیګا هوټل ته راوړی، زه هغه کس یم. ما څه مسله ده چې یاره ستاسو ما څه امانت پاتې شوی دی. نو بهرحال قصه مختصر دا چې اقبال له ماته ووایي چې یاره تا ماله پیسې زیاتې راکړلې 500 ریاله چې دا زه واپس کړم. زه حیران شوم، ما خدای پاک داسې خلک نن سبا په دنیا کې موجود دی. خلک په پیسو باندې ځان شپېلې چې یاره دا خو ګټه وشوه، خو اقبال له ستاسو د وجې نه زموږ د پاکستان نوم چې کوم دی په خو یادېږي. تاسو هیروګان یې زموږ د ملکه. او دویمه خبره دا ده که نه چې داسې خلک په دنیا کې موجود دي، نو دنیا به انشاءالله آباد وي. ته څه وایې اقبال له؟ نو یاره چې زه په دې کې څه ووایم، خو بس مطلب دا ده چې دا ستاسو حق و، دا ستاسو دغه و. مطلب دا الله پاک دې وړې ما به ځان شپېلې کړی و، صحیح ده، خو دا زما واړه بچي دي، دا هغوی به خوري. بالکل جی. اخره کې به مطلب دا حساب کتاب زما سره کېږي. بالکل جی بالکل. نو چې زه بیګا لاړم، ما په دیره کې دغه ما ته ویل چې لکه دا خو په هر حال باندې زه درته معلوم دی چې زه راته نه معلوم، خو ما به مخکې ورکړی. د دې نه مخکې درته دا مهم چې ما سره یو پیره ګاډی رالی، یو کس ووهو د شانه ښه جي، او ګاډی نو خراب شوی. جی جی. سړي ما له 500 ریال راکړه. یقین په خدای وکړه چې 500 ریال راکړه. ما هغه پیسې چې ما بانټ له زور ورکړو هغه صحیح شو. 500 ریال زما سره و، ما د الله په نامه باندې چې څوک په کلي کې حقدار و ما هغوی ته ورسولې، ما چې دا د هغوی په دغه کې قبول. البته که تو ما ته نوې میلاو شوی دا نو دا پیسې به ما د الله په نامه باندې چاله ورکولې چې ستا زما به هم ثواب شي او ستا به هم ثواب شي. په 1500 ریالو زه د مزدورۍ نه نه خلاصېدم چې یاره زه پرې موړ شم، یو ورځ به سم لمه ډډه به ولګم، خبره ختم. الله تاسو جزای خیر درکړي اقبال له. او اقبال لازم چې تاسو د نمبر د ملګرو سره شیر کړو چې په جده کې څوک هم راځي ایرپورټ نه یا د بل ځای داسې نه د مکې مدینې نه چېرته ځي، نو زم چې تاسو وړئ ستاسو په شانتې ایمانداره خلک نو څه دی خیال دی؟ خبره خو دې بالکل په ګل بدله بایجانه، خو داسې خبره ده چې لکه زما سره تا ته ما ووایي چې لکه زما مسله ده د نه زه یم چې نه دلته جده کې دننه څوک ځي، بالکل چې دلته کې ګرځي راګرځي تابعدار. نمبر ورته ووایه اقبال له، نمبر ورته خپل ووایه. نمبر اقبال له نمبر ځان سره ملګرو واخلئ، او چې چېرته هم تاسو په جده کې دننه ځئ نو اقبال له سره رابطه کوئ. ښه ایمانداره کس دی، فیملی والا ملګري. ښه دا د اقبال له نمبر د دوستانو ولیکئ ځان سره 059 061 35 94 061 35 94 کوډ چې کوم دی 94 نه دی دې نمبر کې لږ غلط شوم دوستان. دا نمبر دی 058 24 32 218 24 32 218. اقبال له سره رابطه کوئ، انشاءالله چېرته هم ځئ تاسو انشاءالله نو وړي به